افغانستان ته د مبارک وی افغانستان بیګا پټرای نیشن سیریز کې ډومبنه میچ د یو ای ای نه وګټلو د میچ اپډیټس درکولو نه مخکې په افغانستان کې چې کومه زلزله راغلی و نو الله پاک دې شهیدانو ته هغه جهان خشته کی زخمیانو ته الله پاک روغ صحت ورکا او کم کسان چې متاثر شوي د دغه زلزلې نه نو الله پاک ته غیله زړه غټ صبر ورکي ځکه غي باندې ډیر غټ غم دا ټیم روان دی جی په میچ باندې ډیر سره خبره کوو ځکه میچ اپډیټس مرګري غواړي چونکې د افغانستان چې کم کلړیانو هغه په میچ کې هیڅ قسم سلیبریشن نه کړي راشد خان بچ هم وکټ وښته هیڅ قسم سلیبریشن نه کول چونکې راشد خان نه علاوه نورو کلړیانو نوجوان کلړیانو سلیبریشن کړي دی وکټ نه پس پای خامخه خپل سلیبریشن کو پکار هم دا لکه غم ال روان دی غزان له خبره ده خو دلته د افغانستان عوام چې کم دی خوشالولو د پر یو ای ته شکست ورکو نو هغه ګوره کرکټ به له خبره ده اخوا بل غم دی خیر په دې باندې ډیټیل سره نزو خو راشد خان بیګا هیڅ قسم سلیبریشن نه کړي په میچ کې وکټ په واغښتا او سیده روان شو جی خیر رازو د میچ ډیټیل حواله سره تاسو لا په سکرین باندې سکور کارت ښکاري جی افغانستان لومبنه بیټینګ کړو ټاس یو ای ای غټلو بیټینګ افغانستان ته په دې وجه ورکو چې په دې پیچ باندې دویم بیټینګ آسان وي ځکه بال پکټر نخري او پرخه په وجه باندې بیا بال لون شنو بیا په غرنګ بالینګ هم نکېږي د لومبنه بیټینګ افغانستان ته ورکو چې افغانستان په شلو اورونو کې یو سل اتا تیا رنزونه جوړ کړل او سلور کلاډیان یوټو اتا اتیا یو سل اتا تیا رنزون جوړولو کې صدیق الله اتل سلور 50 رنزونه کړي په سلويخ بالو باندې ګورباز یو ځل بیا ناکام شوی په یو لزبالو ورنزونه ابراهیم زدران خپل اوټسټینډینګ بیټینګ کړي په سلويخ بالونو باندې درش په ترنزونه چې سلور چکی او درې چوکي د پاینس کې شامل دي صدیق الله اتل او ابراهیم زدران زبردست بیټینګ کړي درویش رسولینا کام شوی په وو بالو لس رنزونه عظمت الله عمرزی په 12 بالو شل رنزونه کریم جنت په لس بالو 23 رنزونه کریم جنت په 19 اور کې یو کم شلم اور کې هغه زبردست بیټینګ کو تقریبا 22 رنزونه هغه په یو کم شلم اور کې په نور لسم اور کې وکړ جی خا د یو ای ای د طرف نه جونیر صدیقی چې کوم دی هغه سلور اورونو کې سلور درش وکټ یوم نه محمد روحت سلور اورونو کې سلور درش دوه وکټي حیدر علی سلور اورونو کې او وشتور نه خبالنګ بس صرف حیدر علی کړي خو وکټ نه داغشتلې ساغر خان سلور اورونو کې 250 دوه وکټي درو پر اشار درو اورونو کې درش وکټ یوم نه او هارشټ کوسک یو اور کې تر رنزونه ور کړی دی وکټ یوم نه داغشتلې بیا کوم شری دا یونایټډ عرب اماراتو بیټینګ ګورو او د افغانستان بالنګ وګورو نو د یونایټډ عرب امارات سره محمد زهیب په وو بالو او کپتان چې کومو د محمد وسیم د یو ای کپتان زبردست بیټسمن دی یار ډېر خپل بیټینګ کوي کې دیش روان پی اس ال کې یو ټیم هم ځان سره والی اوټسټینډینګ کلاړي د جدار فیصل آباد ته در پاکستان نه طرف فرست کلاس میچونه هم کړی دي خو پاکستان کې موقع نه ملاوي نو دغه د یو ای کپتان دی په وو درش بالونو باندې ووش په ترنځونه د جوړ کړی دي عثمان خان غونته دی لیونه نشي چرته پاکستان ټیم ترانش دغه یو ای پری نه دي چرته عثمان خان خو ډیره غلطه فیصله کړې و چونکې کشري عثمان خان اوس په دې ټیم کې وینو ابا خامخا اوپنر راوته خو په دې کې عثمان خان دای سره اوپنر راوته خو ډیسیوز په یو ورځ بالو 12 رنونه جوړ کړی دي راهول چوپرا وکټ کی پر اخره پورې ولاړو خو سٹارټ کې ډېر زیات بالونه ډاټ کړو په 15 بالونو 250 آصف خان ناکام شو چونکې د پاکستان خلاف زبردست بیټینګ کړو هرشت کوشک یو ورځ بال سلور درو پر اشار سلور بال یو ساغر خان 2 بال 0 حیدر علی 15 بال 2 جنید صدیقی 15 بال یو ساغر خان چې کوم دی پښتون دی غوري خابیا کومنګو ګورو د افغانستان بالنګ نو مجيب الرحمن سلور اورونو کې شپږ در شوې کټیوم نه ایکسپنسو ثابت شوی دی فضل حق فاروقی درو اورونو کې سلور وش یو وکټه شرف الدین اشرف چې کوم دی زبردست بالنګ کړه سلور اورونو کې سلور وش درې وکټي عظمت الله عمر زید درو اورونو کې شپږ در راشد خان سلور اورونو کې یو وش درې وکټي نبی 2 اور نه او یو وکټه افغانستان په اته در شرنځونو باندې د میچو ګټلو او یو ای ای ته شکست ورکو او د یو ای ای اوس سیمی فائنل تک کوالیفای کړي فائنل تک کوالیفای کېدل مشکل غونډه شو نو دا مکمل سکور کارډو د حواله سره تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ